کتونکو پرونی واقعه انتقایي سنګینه وه، الله په خیر که خو چېرې دا ناوړې پېښه شوې وه نو یقینا چې زمونږ چارسده بیا به صدریاب ډېر زیات بدنام شوي وو، ځکه چې دلته کې خلک بیا دې ته ناست دي مزدور ته ګوري نه چې د هغه مزدوري کېږي او غلطي کوم ځای کې شوې ده. نو کښتۍ چونکې د صدریاب د هغه اړخ نه وه، خو رسکي والا چې کوم دی نو نن یې ډېرې چرچې دي، نو د هغوی خبرې اترې به هم کوو. هارون دا ورته ووایه چې دغه ټیم کې تاسو چېرته وې؟ موږ دلته کې په سپاټ باندې موجود وو، کوم ټیم چې موږ ته د کنټرول نه دغه راغی کال راغی چې دغه شان ښکته په ټاپو سره کښتۍ دغه شوله، مطلب واوړېدله. خو بس موږ دې ځای نه بوټ خوشي کړو او ولاړو په موقع باندې. دلته کې کسان مسان دغه کړل، ریسیو کړل. دې کې څومره کسان په دې کښتۍ؟ دې کې ټوټل 7 کسان پکې، یو پکې اپریټر وو او شپږ پکې مطلب سیل والا راغلي. تاسو چې ورورسېدئ نو دغه ټیم کې څه صورت حال؟ نو په دغه ټیم کې کسان مسان څه کم چې هم لوکل کسان هغوی راویستو، موږ هم ورسره بیا دغه وکړو، هیلپ وکړو. کسان مسان دغه کړل، هسپتال ته پکې یو زنانه دغه کړله، امبولینس کې یوړله. دا ملګرو نه داسې اورو چې تاسو خبرېدی نو ښه د هغې رسول وي؟ نه سر داسې څه خبره خو نشته دی چې خبرېدو. موږ ته چې څه ټایم راغی کال او همدې ځای نه کویک ریسپانس و او په موقع باندې موږ سپاټ ته رسېدلي یو. دا کومه زنانه چې مړه شوه نو دا تاسو لیدلې وه؟ سر دا خو امبولینس ته بیا میډیکل سټاف چې کوم وي دا خو بیا ویوړي که نه. موږ خو دلته کې د ډایور یو په سین کې هم ډیوټي ده، امبولینس کې دا دغه کېږي. راویستله تاسو؟ راویستي لوکل کسان وکړل. او موږ چې سپاټ ته لاړو نو موږ بیا دغه ته کال وکړو، امبولینس ته کنټرول ته هم کال وکړو، نو هغوی هغه ته نه امبولینس را دغه کوم وکړو. تاسو سره لامبوزن شته د اوبو کې چې داسې لامبي پکې موټه وي بغیر جاکټه یا داسې ډوبېدی شي؟ نو سر جاکټ خو سیف وي که نه فرسټ نو که داسې پول هم شي ټول دا دي، دا موږ سره ولنټیر دي دا ټول دا او تاسو ټول صدریاب دغه دی که نه دې پول سره دا چې خدا نه خواسته واقعه راځي؟ نه دا ټوټل ډسټرکټ چارسده دا هغه یو ټیم دی پکې او هغه په صدریاب کې موجود دی. صدر صاحب دې کې اووه کسان وو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ریسک یو ولرونه د سراړو خبر نه دي، دا د چې څه خبرې وکړې دا ټولې من ګړت خبرې دي، دې د سراړو خبر نه دي، دا د هسې خبرې وکړې. زما زه په دغه سپاټ باندې ولاړ وم، ما ته یو ماشوم ټلیفون وکړ، دی لږ چې صدر صاحب کښتۍ واوړېده، ټیک ده. ما د خپلو موټرسایکل والته وی چې ځان رسوی، هغې کې 15 زنانه وې، 3 پکې ماشومان وو، 2 پکې سړي وو، یو پکې ډرایور وو. دې نه دی خبر، الله ګواه دی که نه. د اخباران نه دي خبر، د څه نه هم نه دي خبر. خو په سوشل میډیا نن خو د سوشل میډیا دور دی. زمونږ یو رپورټر دی د پېښور نه، هغه هم د ریسک یو والا و، دلته چارسدې والا مو ریسک یو والا. د ریسک یو والا کارکردګي ته ما ته په 10 کاله کې په سردریاب کې وښیه او زه به یې راته ښیم. ما سره به هر سال الحمدلله په ریکارډ یو موجود وی. دا خواران داسې نه هم نه دي خبر چې من کله را واپس شو دی دغلته روانو، دی بیا هغه نوارې کښتۍ سره تصویران وکړل او بیا د هغې نه وروستو دوی چې کومې ویډیو چلیږي دي په یو معمولي ویډیو ورکړې ده، ټیک ده. هغه د خیالي ویډیو ده، دا بشیر کاکا نمسی دی که زوی دی دا دی ولاړ دی، دا د خیالي ویډیو ده. د ریسک یو والا دلته ډونه څه کارکردګي شته، خو په دې خوشحاله یو چې تعلیمونه یې کړي دي، بال بچهداره دي. زه د ګورنمنټ پاکستان نه ورته 100 روپۍ ملاویږي. را دې ولې دا ډي سي صاحب ته زه ویم ستا د کیمرې په وساطت یې ورته ویم، زه د ریسک یو والا د افسرانو ته ویم ستا د کیمرې په وساطت یې ورته ویم. دا کښتو والا به زه تړم او لکه د بال به یې غورځوم که دوی ځان ونښ که نولم به او که ځان یې وښکو نو دلته یې دا ریسک یو والا چې دي دا ځای یې نه بدناموي. که چېرې زمونږ دا خلک نو دا ما سره نایب صدر ولاړ دی دلته ودرېږه راشه دلته، که چېرې خالد چاجي زما په خبرو کې غلطي وي نو خالد چاجي ولاړ دی، دې دې ووایي چې دا غلطي ده. په دې موږ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري داسې کار دی چې ټول عمر موږ د صدریاب د میلمنو حفاظت موږ کړی دی، دا نه حکومت کړی دی او نه چا کړی دی. همدا غریبانان دا کښتو والا خلک ځان په خپله سیند ته راوغورځوي او راویې باسي دي. یا دا صدر دی یا زه دا نه یم چې زه نایب صدر یم یا زه دی مغه یم، خو زه درته دا وایم چې موږ ټول عمر دې هلکانو یا ماشومان چې راته ښکاري دي ګوره ډېر های لیول خدمت کړی دی خلکو. که د کښتۍ نه څوک پروتې دي هم دي رایستې دي، موږ له نه ګورنمنټ څه تحفظ راکړی نه راله بل راکړی. اوس لا دا یوه اداره جوړه شوې ده چې وینو یې راځي
کله مړی راوباسي کله بل څه دا رزق والی که څه دي دغه کوي او نور خو دا خو دغه خبره وه دی کې خو زه یم چې نه د رزق والا څه کار و نه پکې د بل چا زه معذرت کوم زه ډي سي صاحب ته دا وایم چې زما کښتو والی دې وردي ورکړي او دا بولې زه په ریټن کې ورکوم که دلته ووغ شوه نو دا خلک به زه په سیند وکوم دوی له د خپلې وردۍ ورکړي دوی له د خپل مراعات ورکړي دوی له د دې چې کومه کارکردګي کړې ده د ستاینې وړ دی دوی له د انعام ورکړي دوی له د پیسې ورکړي دوی دې په چکرو لیږي دې سفر خو دننه په کرسۍ ناست دی خو نه دی خبر د ریسک یو والا افسران چې دي خلک په مړو دروغوي دا دې ولاړ دي د ریسک یو والا کارکردګي ماته وښایه دلته چې دوی په 10 کاله کې څه کارکردګي کړې ده سیلاب راغلی دی زما کښتو والا پکې مړه شوي دي ریسک یو والا پکې هم نه دی مړه سیلابونه راغلي دي زما کښتو والا ولتلي دي چا سره ریسک یو والا زما خپله وروره تا تعلیم کړی ته صحافي ته لامبو څه کې دا ستا کار دی ستا نیک سره کار دی د دې خوارانو دغه کار دی چې واسکټ واچوي او یو افسر راشي او د سیند بېغاړه کې وګرځوي دوی پې خپله تنها لالیي دوی لیوني دي چې د سیند منځ ته ورځي د اوبو چپو ته ورځي هغه داسې خلک کوي دا لیوني ګنې ته اوس ووایه دوی ته وایه وباسئ جامې لنګونه هم نه بدې ووښه یو ځای نه وي کو نه وتل یوړل بس ماته تاوان او کو وتل نو سرجي بس بیا زه څه ووایم یار نور څونه کسان دلته کې سر موږ دلته کې میټینګ دی په ډسټرکټ افیس کې نو زموږ چې کوم سټاف دی هغې دلته کې میټینګ دپاره تللي دي څو کسان یې دلته دلته کې تقریبا موږ 6-7 کسان دي دا کوم کښتو والا چې خبرې کوي که نه دوی خو مننه کوي خو دوی نو پرون به څونه مړو سر نو ما خو دا لومبي وویل چې څه دوی یو دغه وکړو څه موږ وکړو دا خو د دوی نه بغیر او د موږ نه بغیر دا خو بیا ناممکنه ده خو د کښتو والا سره موږ دا دغه دی چې دوی دا اوس تاسو سره هر چا جیکټ اچولي دی زه به تاسو تصویران وښیم ویډیوګان وښیم چې ټول زیات ویلي چې دوی کوي یو چا ته دغه نه اچوي جیکټ نه اچوي او کښتۍ کې اوورلوډینګ کوي کښتۍ د څه د وجې واوړېده تا دا تپوس وکړو هم که څه د وجې واوښته په چړ باندې ورله په دغه باندې اوورلوډینګ و نو ولې دغه شوله چې اوورلوډینګ نه وي په چړ باندې نه ورتلي نو دا به ولې اوړېدله یا کوم چې سیفټي جیکټ و هغه اچولي وي خو دا کښتۍ دې اړخ نه وه دا دې اړخ وه نو سر وخو د سردریاب وخو د سردریاب چېرته وي دغه ټیم دا کښتۍ چې پرون د دغه نه کوي نو چې هسپتال ته ورسول په هم لیدل حاجي کسان یې چې ورسول هم لیدل چې کله ور ورسېدې دوی چېرته ولګه سرجي په موقع باندې نو 4 کسان وو هغه ازیر وخت په موقع نشته هغه نن په چوټۍ لري وایي زموږ څه میټینګ دی هغې له تللي نه دا یو نه دا وله نور 4 کسان وو موجوده هغه نشته دلته دی وایي چې موږ د سره خلپ کړی دی دی هلې راغلي دي چې څه ټیم موږ هر څه مکمل کور کړي دي دوی وایي 9 کسان وو تاسو وایي چې څو کسان 4 زنانه وې 5 زنانه وې 3 ماشومان وو 2 سړي ول او یو ورسره ډرایور و لومبې والا زما لانج ته رسېدلی دی ورپسې راپسې کښتۍ والا غلطي کړې چې دونه زیات خلک یې پکې راشي کښتۍ والا بلکل غلطي کړې ده دې سایډ کښتۍ وه زموږ د سایډ کښتۍ نه وه موږ 6 کسه کېنو د صدریاب کښتۍ وه د پارک والا کښتۍ ده هغې ته اوس ځان وباسي موږ پکې را دغه کوي چې یاره تاسو د سایډ کښتۍ وه څه ریسک والا خبرې ریسک والا کیمرا ګرځې دا وګوره ګران په تو دې ته مزدوري کوي د ریسکي والا باره کې حضره یو خبره تاسو ته وایم چې کله بوټ والا راواپس شو هغې نیمه لار ووهله نو ریسکي والا بیا هغه ځای ته ورسېدل او کوم چې وړه شانې چکې ده هغه حادثې ځای کې نو هغه چکې نه دي صرف چکر راته وکړی دی کله کښتۍ چې دی لوډ شوې ده نو کښتۍ سره دې خوا کې تلې هم نه دي کومه چې لوډ شوې کښتۍ دي هغې له هم خوا کې نه تلې ما خپل زوم کړی ما خپل زوم کې هر یو څیز کتلی ما نه کیمره مړه کېدله خو بیا مې هم کتل هر یو څیز نو دوی چې دی صرف دغه چکې نه چکر راته وکړی دی او واپسې چې دی نه دي لیدلي ګرانو کتونکو دا خبرې موږ د ریسکي والا دغه ځوانانو د وړاندې وکړلې هغوی هم ناست وو صدر صاحب دي دا ټول ملګري دي د هغوی تعداد او د دوی تعداد کې دا فرق دی دا تاسو د ځانه پکې دونه کسان دغه کوي هغوی 9 کسان او تاسو وایې دومره دي پس کې 9 کسانو دي کښتۍ کې سرجي زه تا ته څه ووایم هغه وایي حقه وینا پې زه خوله مې تړلې یا ګنډلې ښه ده حقه وینا چې پې کولی نه شم او بیا وایي چې خو آخري شعر راسې چې مړه کږې خولې خو په سوک سمیږي دا شنغر نه زه وتلی نه شم پوره شعر رانهیر شو دا زما شعر دی
ملګري دا خواران د څه نه خبر نه دي 15 زنانه وې 3 ماشومان وو 2 سړي وو یو ډرایور وو دا 10 کسان وو د ریسک یو والا ته وایي ته وایې کوم ځای به خدای دې وبخښه موږ په خپله وعدې پېژنې دا څومره تعداد شو 15 10 کسان شو 10 کسان 10 کسان درې خو دغه په چړ باندې ورله کشته وختله کشته والا غلطي خو منې کړي ته خدای ترغیب ورکړي سچي کشته والا غلطي خود دا موږ د شپږو کسانو نه زیات څوک کېنو نه دوی وایي نن ورسره واسکټ وي مخکې ورسره یې څوک وایي دا ریسکي والا د ریسک یو خلک خو زموږ واسکټ یې چولې دی اختر کې دلته یو تاڼهدار و هغه راوړي دی دوی یې ورکړي دي ریسک یو خو اداره غریبه ده ثبوت کړي دي وړي دي نه وړي دي نه دوی د نه پرون وړي دي پرون ستاسو چې بچو ما وره بیا ته ما سره باس مه کوه ما لا کړې ده ته کمزوري بیا ته زما بچي ما درته وویل چې ته بال بچهدار یې ته خپلې 200 روپۍ مزدوري کوه دا نور چې دی دا قانوني جنګ دی موږ به کوو په موږ ډي سي صاحب کښتۍ بندوي اے سي صاحب یې راباندې بندوي ریسک یو والا چې راشي هغې بیا له بدماشي خوشماشي غوږ کېده جي پکار دا دی چې کوم کارونه موږ کوو چې د هغې موږ ته پازیټیو وزټ نه راځي چې حقیقت وزټ یې راته راشي چې ډي سي صاحب دا اعلان وکړي دوی له وردی ورکړي دوی له جیکټې ورکړي دوی له مرات لکه ستاسو په شانتې ورکړي تاسو دوی سره سهولت نشته دوی سره اسم نه ډېر حادثات ښکار شي عام سرجیو د دې دا سهولت دی چې سور لاندې پراته دي ټیک ټاک کولر ورته پروت دی د خالد شاه جي صاحب د کور نه یخې اوبه راځي ګیس ورته پروت دی چې ډوډۍ کوي سهار راشي د پل لاندې پلاستیکي دری ورته پرته ډډرې والي ماښام راشي 4 بجې ځي دفتري ډیوټي ده ټیک ده زما د کښتو والا مخونو ته وګوره بیا زما مخ ته وګوره دا ټول سوځېدلې دا وګوره دا څه دي دا وګوره دغه چې ډوبېدل ټیک ده سرجي اوبه چې زور کوي دا په کمزوري ځای ورځي ټیک ده ستاسو خبرې بالکل نورې ظریفې ګرانو کتونکو ستاسو د وړاندې په دې کې زه هېڅ هم نه ویم ریسکیو والا ملګري موجود دي دا موجود دي خو زه ډیپټي کمشنر دا غوښتنه کوم چې د صدریاب دغه کښتو والا له د خصوصي انعام اعلان وکړي کار څوک کوي نوم پې څوک کوي او دا دلته کې مزدور کار دي دوی هم پوهېږي چې یاره کښتۍ ډوبېږي نو نقصان کېږي یوازې د ده روزګار نه خرابېږي د ده هم خرابېږي دا په سلونو کښتو والا دي نو لحاظه ضلع انتظامې له د دوی د حوصله افزایي پکار ده نه چې دغه نور نه چې ریسک یا د حکومت کار دی حقیقت دا دی چې هغوی سره سهولیات نشته چې کوم سهولیات پکار دي کوم چې په نورو ځایونو کې دي خو د دوی دا خبرې مې درته هم وړاندې کولې دا یې خلکو ته هم وایو چې صدریاب د کښتو والا خو هم ستایې ولې چې کارنامه دوی کړې ده د پښتون ډیجیټل لپاره لبخان شیر 400